کله مالک ته ویل چې فصل دې لرې کو اوس خو ناب تول راسره وکړه نو مالک راته ویلی چې زه به د سره د دې ناب تول هله کوم چې د دې یو طرف پیسې ختمې کړي. ملګرو بار بار تاسو ته موږ دعوت کوو، موږ دا غوښتل چې د دې نه بنیاد راتاو کړو، خو هغه د بنیاد کار زموږ فی الحال پاتې دی، دا کم طرف چې دی په دې به د بنیاد کار هم کوو. ستاسو د ملګرو په علم کې به دا خبره موجود وي په 2 اکتوبر 2025 بروز جمعرات موږ چې دا کومه ځمکه کې ولاړو دا د مرکز امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د پاره اخیستل شوې ځمکه ده. په دې ځمکه باندې موږ تاسو ته چې کوم دی یو پروګرام وکړو، افتتاحي پروګرام موږ وکړو او تاسو ملګرو لم دعوت درکړو. کوم ملګرو چې شرکت کړی وه هغوی لیدلې وه او چې چا شرکت نه و کړی د کیمرې په سترګې لیدلې وه. الحمدلله موږ تاسو ته هغه وخت کې ویلو چې یو جریب ځمکه اګستا اراده م ورته کړې وه او بازي تمنیت کړی و. د دې پولې نه دې خوا چې دا کومه ځمکه وه دې کې یو جریب ځمکه دا داسې وه چې دا موږ د مرکز دپاره اخیستې وه. بیا زموږ د مدرسې بعضې طالبان چې یتیمانانو د هغه یتیمانانو سترګو کې اوښکې راغللې وه، هغه ډېر دردېدلي یتیمانانو. او تاسو ته ما بار بار ویل چې د یو یتیم بچي نه مې تپوس وکړو بچیه پلار دې څه کار کوي، نو هغه راته په جواب کې صرف او صرف سلګۍ او جړا راکړه. ما ته پته نه وه، علم راته نه و. هغه ماشوم زموږ په مدرسه کې د ناظرې طالب علم چې کله ما د استاد نه تپوس وکړو، د ماشومانو نه مې تپوس وکړو، نو هغوی راته په جواب کې دا وویل چې دا خو یتیم دی، پلار یې نشته، مور یې نشته. د هغه ماشوم سلګۍ دومره زورورې وې چې هغه وخت کې په جومات کې ناست یم او در کلاس کې ناست یم، ما دا عزم وکړو چې انشاءالله العزیز اوس به صرف مدرسې دپاره د هلکانو مدرسې دپاره به سوچ نه کوو، اوس به دلته د هلکانو مدرسې دپاره هم سوچ کوو، د جنکو مدرسې دپاره به هم سوچ کوو، خو د دې سره سره به د یتیم خانې سوچ کوو چې یو یتیم ماشوم بچی مدرسه کې داخل وي چې هغه دغه مدرسه کې خوشحاله زندگی تیروي. نو دغه عزم هم وکړو، نیت هم وکړو. نو بیا موږ دا عزم وکړو چې انشاءالله اوس به مزید ځمکه ورسره یو ځای کوو، یتیمانانو دپاره به سکول هم جوړو، د یتیمانانو دپاره به ځان له مستقل رهایشګاه وي، د هغوی درسګاه به وي او ورسره به د حفظ ځان له درسګاه وي، د جنکو مدرسه به ځان لري. نو هغه ځای موږ تقریبا نیم جریبو ته شپږو جریبو ته ورسوو. دا یو جریب موږ ته هغه وخت کې کچ کړی شوی و 3 نیم جریب و او دا یو جریب په دې کې هغه وخت کې فصل ولاړ، په دې یو طرف کې فصل ولاړو، د دې ناب تول لا نه دی شوی. خو موږ کله مالک ته وویل چې فصل دې لرې کو اوس خو ناب تول راسره وکړه نو مالک راته وویلی چې زه به د سره د دې ناب تول هله کوم چې د دې یو طرف پیسې ختمې کړي. ملګرو بار بار تاسو ته موږ دعوت کوو، موږ دا غوښتل چې د دې نه بنیاد راتاو کړو، خو هغه د بنیاد کار زموږ فی الحال پاتې دی، دا کم طرف چې دی په دې به د بنیاد کار هم کوو. خو سبا 3 جنوري ده، د جنورۍ 3 تاریخ دی، د جنورۍ د میاشتې 3 تاریخ دی او 2026 دی. انشاءالله العزیز دغه طرف باندې تاسو وینئ چې د ډي پي سي کار څه شوی دی، څه پاتې دی، څه بنیاد پاتې دی. نو تاسو ملګرو ته دعوت درکوو چې چاله الله وس ورکړی کاڼی موږ سره د کنډې د کاڼي ضرورت دی. ډېر کارخانهدار ملګري داسې دي چې هغوی کارخانو کې دي، ټیکهداران دي، الله والله وس ورکړی موږ ته کاڼی راولېږي. چاله الله وس ورکړی سیمټ رالیږلی شي سیمټ ترې راولېږي. سبا نه به انشاءالله موږ په دې دیوال باندې شروع کوو، د خښتو دیوال به شروع کوو انشاءالله العزیز. زموږ دا ملګری به تاسو ته وښیي اوس یو ټن سیخ هم رالی، دغه سیخ به انشاءالله په دې باندې د پاسه بیم تړو، پیلري به ورکوو او دا خښته راغلې ده او الحمدلله د الله احسان دی. زما دا بچي سهار وختي راوتي او دې خښتو ته دا ترۍ شروع کړې ده، ځکه چې موږ ته ټیکهدار وایي چې خښته راته تر کوي لمده کوي، سبا به انشاءالله کار له راځي. بېګا د شپې ناوخته یو ډمپر شګه راغلې ده او دا څه خښته انشاءالله راغلې ده، اوس به نوره هم راوړو راځي به. خو ملګرو د الله احسان دی، د الله کرم دی. زما دا بچي سهار راوتي دي، د خښتو ته دا پیپ نیولی دی، دا تر کوي. سبا به انشاءالله العزیز موږ په دې باندې کار شروع کوو.
مونږ ته د سیمټو ضرورت هم دی، د شګې ضرورت هم دی، د سیخ ضرورت هم دی، د کرش ضرورت هم دی، د خښتو ضرورت هم دی. چاله چې الله په کوم مت کې وس ورکړی مونږ سره تعاون وکړي. یو سړی وایي زه میټیریل درولېږم، میټیریل راولېږه. یو سړی وایي ګلکار یم، یو ورځ کار در سره کوم، راځه یو ورځ کار وکړه، 2 ورځې کار وکړه. یو سړی دیړي مار دی، هغه وایي زه یو ورځ 2-3 دیړي در سره کوم، راځه دیړي وکړه. یو سړی وایي بیلچه والی شم، نو موږ به انشاءالله په دې طرف باندې بنیاد کوو، په هغه طرف به بنیاد کوو. ورته وایي راځه دې بنیاد کې حصه واخله. یو سړی وایي نه زه چې کوم دی خښته لګولی شم، نو بس سبا نه به انشاءالله موږ خښته لګو، تاسو ملګرو ته دعوت درکوو. خو د دې هر څه نه زیات موږ ته چې د کوم څه ضرورت دی هغه د مالي تعاون دی. مالي تعاون داسې چې تاسو ټولو ملګرو په علم کې ده چې دا ځای نه موږ داسې وړي وړي حصې جوړې کړي دي او د یو حصې قیمت دی 7500 روپۍ. ملګرو دا هغه څیز دی چې دا خالص د الله د رضا دپاره د الله سره تجارت کول دي. او الله وایي مال راکئ، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هغه سړی څوک دی الله وایي چې مال قرض حسنه راکړي. د الله رب العزت له قرض ورکول دي، په الله خپل مال قبلول دي. موږ ته دا بعضې ملګري په دې کمنټسو کې لیکي څوک وایي 1 روپۍ مه ورکوئ، څوک وایي سی بیا رانه نه کړي. زه وخاندم، زه ورته یم د الله بنده دا ته چې کومې خبرې کوې لږ شانتې سوچ کوه، لږ فکر کوه، لږ غور کوه. دا ستا په اختیار کې نه ده، دا ستا پیسې لګول. خو ستا په اختیار کې وی نو تا به په چرسو، په پوډرو، په نسوارو نه لګولې، تا به په ډاکټر نه لګولې. خو ستا په اختیار کې نه ده. دا پیسې د الله دي چې الله یې د نه کوم ځای کې غواړي هلته به لګي. چې کله تا او ما ته څوک آواز وکړي د الله د دین د خدمت دپاره، د قرآن د خدمت دپاره، او تا او ما د قرآن د خدمت دپاره ستا او زما پیسې ونه لګېدلې، نو په کار دا ده چې موږ په دې سوچ وکړو چې زما پیسې ولې د الله په دین ونه لګېدلې. عزتمندو، خوشبخته دی، نیکبخته دی، سعادتمند دی هغه سړی چې د هغه پیسې، د هغه مال، د هغه ژوند، د هغه اولاد دا زما عزتمندو د الله په دین باندې لګي. الحمدلله موږ د دې طالبانو سره ناسته پاسته کوو، د دې خیر او برکت موږ ته معلوم دی. زما دا ماشوم بچی ما سره ولاړ دی، د ده اورېدل نه و، د ده سماعت نه و، د ده ویل نه شو کولی، دا په ژبه ګونګ و، د ده غوږونه کاڼه و. الحمدلله د ده اپریشن شوی دی. نن دا د 10 سپارو حافظ دی، ناظره باندې قرآن ویلی دی. هغه ماشوم چې نه ویل کولی شو، نه اورېدل کولی شو، نن الحمدلله 10 سپارې په یادو باندې یادې کړي دي. هغه زما کشر ماشوم بچی دی، شاته پیپ نیولی دی، د خښتو ته دا خښتې لمدی. الحمدلله دا ماشوم بچی د 20 سپارو حافظ دی، او د چې کوم دی په ناظره ختم کړی د 20 سپارو حافظ دی. د دې نه لوی نعمت زما دپاره څه کیدی شي؟ د دې ماشوم بچي نه مخکې مې یو لور ده، هغه لور الحمدلله د قرآن حافظه ده. ما دپاره د ټول کائنات نه لوی نعمت دغه دی چې زما بچی الله حافظ جوړ کړي، زما بچی الله عالم جوړ کړي. الله دې وکړي چې ستاسو زموږ د ټولو بچي دینداره شي، د قرآن حافظان شي، علمای ربانین شي. ملګرو بس همدغه خبره درته کوو، د یوې حصې قیمت 1900 روپۍ دی، او که د یو سړي وس د یوې حصې نه کېږي نو 1 فوټ دی اخلي، د 1 فوټ قیمت 1900 روپۍ دی.